अस्सलाम वालेकुम क्लास नन बमंगा क्लास स्टार्ट को द किडनी डिजीजेस ना परून मंगा डिस्कशन करो द नेफ्रॉन के बारे के मंगा डिस्कस करो बिया मंगा दागी नमक की किडनी डिस्कस करो दागी जे कम पार्ट्स बिया मंगा डिस्कस करो उस लास्ट के मंग सर परून मंगा किडनी डिजीज स्टार्ट करो वो किडनी डिजीज बनन वायु ची किडनी डिजीज मंग सर से शेरे नो पदी के मंग सर एक्यूट रीनल फेलियर्स राजी ठीक शो چې هغه موږ سره پای کې ability of the kidney چې هغه موږ سره سکیږي to excrete waste and regulate hemostasis of the blood volume pH او electrolytes چې کوم دي sodium chloride چې کوم دي د هغه excretion یا د هغه waste یا د هغه regularity stability زمونږ په باډي کې د هغه reabsorption ټیک شو یا excretion نو د هغه کې سو impairment راشي مطلب سو نقصانات یا سو ود صدا پکې راشي د هغه د وجې موږ سره acute renal failures وشي پس کې پای کې موږ سره acute renal failure وشي acute او chronic باره کې بتا سو مخکې مو ویل چې acute موږ سره څه تویل شي او chronic موږ څه توایو نو acute کې موږ سره suddenly څه چلو شي دا کډنی فیلیر راشي چې دا کې ویست پروډکټ زموږ د بلډ نه هغه فلټر کوي نه هغه انیبل وي چې هغه فلټریشن دا هغه نه کیږي acute چې کوم نه موږ سره unwelcome situations ته موږ وایو چې هغه موږ سره severe یو intensive degrees کې severe and suddenly موږ سره یو دغه شي هغه ته موږ acute وایو هغه نه پس چې کله دا پرابلمز موږ سره مخ کې ځینو هغه موږ سره chronic ستځي چې chronic کې موږ سره سوي آی کې ملټیپل سیکم امپیرمنٹ یا اگر راځي بیا موږ سره کډنی فیلیر راځي ٹھیک شو نو دا موږ سره اکیوټ رینل فیلیر چې پای کې سډنلی موږ سره زمونږ کډنی څخه چلو کی د هغه ویست ایکسکریټری ویست او ریګولیټری هوموستاسیس نو په هغه کې امپیرمنٹ راشي امپیرمنٹ مطلب بګاړ پکې راشي نو رایز ان بلډ زمون په بلډ کې بس رایز کیږي هغه ټیم کې چې کله زمون اکیوټ رینل فیلیر راشي په هغه ټیم کې به زمون کریټینینز چې کوم دي هغه موږ سره څه کیږي انکریز کیږي کریټینین موږ سره څه شی دی دا کریټینین موږ سره ویست پروډکټ دی چې هغه زمونږ پروډوس کیږي بای مسلز کې په کوم ځای کې دا موږ سره په مسلز کې پروډوس کیږي د بریک ډاون اف کریټینین کریټین چې کوم کمپاوند دی دا هغه بریک ډاون کیږي او دا زموږ په مسلز کې پروډوس کیږي چې دا زموږ په کډنی کې فلټر کیږي او زموږ د باډي نه بهر وځي که جنرally مونږه دا وګورو مونږ سره سی ویتري فارمولا C4H7N3O دا مونږ سره د کریټینین فارمولا ده او دا کریټینین مونږ سره څه شي دا مونږ سره په مسلز کې ویست پروډکټ مسل سیلز کې ویست پروډکټ پروډوس کیږي دا زموږ د باډي نه د کډنی په ذریعہ بهر وځي چې کله زموږ په باډي کې د کریټینین لیول سیوا شو نو تدې نه مونږ ته پته لګي چې زموږ کډنی چې کوم د فیلیر طرف ته روان دي کدا مسلسل کرونیک مطلب ډیر لارج ټایم باندې وینو دا موږ سره بیا کرونیک رینل فیلیر ته هم رسیدي شي چې پایږي به زمونږ په بلډ کې چې کله تاسو بلډ کریټینین ټیسټ کوئ ٹھیک شو بلډ کریټینین ټیسټ کیږي د بلډ نه نو پای کې موږ سره څه کیږي دا کریټینین موږ ګورو د هغه نارمل ویلیو چې کوم دا هغه موږ 1.3 ده چې کله 1.3 نه لوور وي ټیک شو د کریټینین نو هغه به موږ سره سوي دا به نارمل وي خو چې کله 1.3 نه ګرام پر سانتیمتر کیوب چې کوم دا موږ ته دینه سیوا وي 1.09 سوي 1.2 سو کټس یا سپو ریجنز کې دا سین راځي ٹھیک شو نو کریټینین جنرال چې کوم موږ ګورو 1.2 1.3 دا نارمل ویلیو ده ٹھیک شو ګرام پر سانتیمتر کیوب پوښوي نو دا زمون په بلډ کې چې کله د زمون په بلډ کې د 1.2 نه سیوا شو انکریز شو نو درې نه موږ ته پته لګي چې زمونږ رینل چې کوم دی هغه څه طرف روان دی د فیلیر طرف روان دی ډیکریز ان رینل پلازما کلیرنس اف کریټینین یا به موږ سره ډیکریز راځي په رینل پلازما کې ان رینل پلازما کلیرنس اف کریټینین د
دا هغه ډیکریز برازي چې زمونږ بلډ نه کریټینین چې کوم دی هغه نه ریموو کیږي ټیک شو ډیکریز شي لکه مطلب د هغې فلټریشن ډیکریز شي د پلازما نه زمونږ د بلډ نه نو دا هغه ټایم کې زمونږ سره د رینل فیلیر راځي نو رایز ان بلډ کې به کله راځي کریټینین چې کله موږ سره ډیکریز وشي کنه د هغې فلټریشن نه کیږي انیبل وي نو د هغې د وجې به ډیکریز رینل پلازما کلیرنس د هغې صفایي چې کوم دی هغه به نه کیږي ډیکریز وشي نو د هغې د وجې موږ ته رینل فیلیر کاز کیږي بل د موږ سره ګلومیرولو نیفرایټس چې کوم دی دې ته موږ څه وایو انفلیمیشن اف ګلومیرولاي ته ویلی شو موږ نیپرون چې کوم موږ لومړنی پارټ ویلی وو ګلومیرولس یا ګلومیرولاي هغې ته هغه موږ سره څه شی دی دغه ته یو پرابلم دی کډني ډیزیز دی چې دا کلینیکلی ډېر امپورټنټ دی چې هغې ته موږ ګلومیرولو نیفرایټس وایو چې په هغې کې انفلیمیشن اف ګلومیرولاي کیږي autoimmune disease by which antibodies having been raised against in the glomerulus basement membrane دا بیماری چې دا زموږ دې ته موږ autoimmune disease وایو سو وایو ورته autoimmune disease موږ هغه ډیزیز ته وایو considered موږ سره څه شی دی موږ سره فار ایگزامپل ډایبټیز میلایټس ټایپ 1 چې کوم دی یا موږ سره ګریوز ډیزیز دی انفلیمیټری بویل دی موږ سره ٹھیک شو نو دا موږ سره څه دی ریتمایټس ارترایټس دی موږ سره دا موږ سره آټو ایمیون ډیزیزز دی نو آټو ایمیون ډیزیزز کې موږ سره دا موږ ته کله پته لګي چې کله موږ فردر بیا ټیسټونه کوو نو د هغې نه موږ ته پته لګي چې آیا زموږ د آټو ایمیون ډیزیز دی نو دا ډېر کمبینیشن اف ټیسټز مشتمل وي چې د هغې نه موږ ته پته لګي چې دا زموږ آټو ایمیون آټو موږ سره زموږ خپل چې کوم امیون ډیزیز دی د هغه خپل ډیزیز دی نو د هغې په باره کې بیا موږ د ټیسټ نه پته لګو نو دا موږ سره ګلومیرولو نیفرایټس دا یو بیماری ده چې په هغې کې زموږ انفلیمیشن اف glomeruli کیږي leakages of protein into the urine اوس چې کله موږ سره زمونږ ویلو چې موږ سره فلټریشن کیږي پس کې موږ سره په کډنی کې په نیپرون کې په ګلومیرولای کې کیږي دای فلټریشن نو هغه ټایم کې موږ سره څه چلو شي دا پروتین چې کوم دی دا هغه فلټریشن نه کیږي اوس په دا غي فلټریشن نه کیږي نو دا پروتین موږ سره په یورین کې بیا سیوا راځي نو اکثر دا موږ ته کله پته لګي موږ چې کله یورین ټیسټ وکړو نو پاره کې به موږ سره د پروتین لیول راځي پروتین پوزټیو راځي چې کله موږ سره پروتین پکې راځي موږ ته پته ولګي په یورین کې پای کې موږ ټیسټ کوو ټیک شو چې دا غي نه موږ ته پته ولګي چې آیا موږ سره په یورین کې پروتین راځي نو موږ ته د دې نه معلومیږي چې دا موږ سره شری ګلومیرولونیفرایټس دی چې د هغې په وجه زموږ فلټریشن چې کوم دی په هغې کې فلټر کېږي نه دا پروتین او هغه پاس کېږي څه ته یورین ته کډنی ډیزیزز د موږ سره کډنی ډیزیزز کې موږ وایو بل مخکې رینل انسفیشنسي رینل انسفیشنسي څه ته ویلی شي دا هغه بیماری ده چې پای کې نیپرون چې کوم دي ډسټرای شي زموږ چې کوم د کډنی نیپرون دي هغه ډسټرای شي کلینیکلی مانیفیسټیشن به موږ ته څنګه پته لګي موږ به څنګه معلومو چې زموږ نیپرون چې کوم دي هغه ډسټرای شوي دي سالت او H2O ریټینشن زموږ سالت او H2O چې کوم دی پای کې به ریټینشن کاز کیږي ریټینشن موږ څه ته وایو چې هغه موږ سره ابزورپشن یا کنټینیوس هولډینګ اپ سبستانسز کوي چې هغه سبستانسز پای کې موږ سره موجود وي دا سالټس پکې موږ سره راځي سوډیم پوټاشیم چې کوم دی دا موږ سره پای کې راځي بل موږ سره یوریمیا یوریمیا موږ څه ته وایو دا هغه کنډیشن دی چې په هغې کې زموږ د بلډ یوریا سیوا وي نو د دې رینل لپاره یو ټیسټ کېږي هغې ته موږ رینل فنکشنل ټیسټ وایو RFT ورته وایو RFT کې موږ یوریا او کریټینین ګورو پس کې په بلډ کې موږ ګورو نو موږ یوریمیا چې کله زموږ په بلډ کې د یوریا
کنسنټریشن سیوا شي ٹھیک شو هغه ته موږ څه وایو یوریمیا وایو د یوریا کنسنټریشن موږ سره زموږ په بلډ کې سیوا شو نو هغه ته موږ یوریمیا وایو ٹھیک شو نو د یوریمیا نارمل رینج موږ سره څومره دی نو موږ سره یوریمیا چې کوم دی د دې نارمل جی اف آر موږ وګورو نو په هغه کې موږ سره د 100 نه واخلي 120 پورې موږ سره راتلی شي او موږ سره د یوریا موږ سره د 45 نه موږ سره دا سوي دا به کم وي که چېرې د 45 نه موږ سره سیوا وي نو موږ سره د یورین په دغه کې موږ سره په بلډ کې په بلډ کې به موږ سره یوریا موجود وي سیوا به موجود که چېرې 45 نه سیوا وي نو موږ ته به دې نه پته لګي چې موږ سره سوي په بلډ کې سیوا ده یوریا چې د هغې اکسکریشن نه کېږي ویسٹ پروډکټ پیدا کېږي نه زموږ د باډي نه ایکسپیل کېږي نه به ایلیویټډ پلازما هایډروجن اینڈ پوټاشیم پای کې به موږ سره ایلیویټډ پلازما هایډروجن اینڈ پوټاشیم پای کې موږ سره ایلیویټډ وي مطلب چینجز راغلي وي های پیک باندې به موږ سره پوټاشیم او بل موږ سره هایډروجن ٹھیک شو نو د دې نه موږ ته څه پته لګي نیفرونز آر ډسټرای چې موږ سبا پدې کې نیفرون ډسټرای کیږي نو هغه بیماری ته بیا موږ رینل انسفیشنسي وایو ډایالیسیس موږ سره بیماری نه ډایالیسیس موږ څه کوو په دې باندې موږ سره ویسٹ پروډکټ موږ سلیکټیو ممبرین نه موږ لری کوو زموږ د باډي زموږ د بلډ نه separate molecules on the basis of the ability to diffuse through selectively permeable membrane the permeable membrane na diffusion کیږي د هغې په مدد سره ډایالیسیس پروسس کیږي او هغې کې موږ سره څه کیږي دا بلډ صفا کیږي نو دې ته موږ هیموډایالیسیس وایو هیموډایالیسیس موږ سره څه شی دی ریموو اف ویسٹ اینڈ واټر فرام سرکولیټري بلډ زموږ سرکولیشن نه موږ سره څه کیږي بلډ نه موږ سره ویسٹ پروډکټ چې کوم دي هغه ایکسکریټ کیږي مطلب لرې کیږي ریموو کیږي زموږ د بلډ نه او دا موږ سره د یو ماشین په ترو باندې کیږي چې زموږ څه کوي بلډ صفا کوي د څه نه د ویسٹ پروډکټ نه چې هغې ته موږ یو سپیسیفیک کلین بلډ ټیوب لګوو هغې ته موږ کیتیټرز لګوو ټیک شو د هغې په مدد سره موږ دا بلډ صفا کوو زموږ وینه چې کوم دی هغې کې ګرځي او هغه صفا کېږي د هغې نه ویسٹ پروډکټ لرې کېږي نو دا موږ سره د کډني ډیزیزز او د هغې ډایالیسیس چې کوم دی د هغې کلینلینس صفایي چې موږ کوم د بلډ کوو نو دا موږ وویژنو ورپسې د یورینري سیسټم موږ سره دویم پارټ چې کوم دی یوریټرز یوریټر تاسو ته په پکچر کې ښکاري چې کوم دا دویم نمبر نشان دی موږ سره د یلو کډني نه دا موږ سره څه شی دا یوریټرز دي دا دوه پایپ موږ ته چې راغلي The ureters are tubes made up of smooth muscle fiber. The smooth muscles na da jod with the ureters that propel urine from the kidney to urinary bladder. So the kidney na desa ki urine ulisata bladder ta urinary bladder چې کوم موږ وتا سیک وایو چې کوم پکړای د چې کوم ځکه موږ سره یورین سٹور کیږي په اډلټ هیومن کې یوریټر چې کوم دی هغه به د 20 نه واخلي د 30 سانتي میټر پورې لانګ وي او 3 نه واخلي 4 mm پورې زموږ ته دی ډایمیټر زموږ سپلن والے Ureters چې کوم دی lined by urethral cells are a type of transitional epithelium دا موږ سره transitional epithelium دی and has additional smooth muscle layer and the more distal 1/3 to assist with the peristalsis process باندې د تسکیږي د یورین پاس کی ستا urinary bladder تا یوریترا موږ څه شي د سموث مسلز نه جوړ دي ټیوبونه دي ټیوبز دي هغه سایز لینث چې کم دی هغه د 25 نه واخلي د 30 سانتي میټر پورې لانګ دي د 3 نه واخلي د 4 mm پورې موږ سره سړي د ډایمیټر دی پلنواله چې دا د ترانزیشنل اپیثیلیوم نه جوړ لري ترې سیل چې کم دي او دا موږ سره څه شي په پیرسټالیسس پروسس باندې په دې کې موږ سره یورین پاس کیږي ستا
bladder. Function the ureter موږ څه شي دی component of urine دي ته موږ component of urinary system یا excretory system هم وایو. urine produced by the kidney چې کوم ځای کې موږ سره urine produce کیږي travel along the ureter to the bladder چې هغه چرته ځي bladder دی. It does this through the regular contraction called peristalsis او دا د څه د وجې کیږي contraction and relaxation چې هغه ته موږ peristalsis وایو چې هغه ته موږ peristalsis process وایو چې دا هغه په مدد سره د کډنی نه موږ سره سږي په یوریټر باندې موږ سره urinary bladder ته urine pass کیږي. The ureter clinical significance موږ سره څه شي دی urethral stone موږ سره یو urethral stone راځي urethral stone the kidney stone can move from the kidney چې کوم په ګرده کې کوم کانه وي نو and become blockage inside the ureter چې هغه چرته راشي ureter ته ولته ونخلي which can block the flow of urine چلته څه چلو کې the flow of urine چې کوم دی هغه block کی as well as cause a sharp cramp in the back side of the lower abdomen د زمون سره شاته چې کوم مونږ وایو مونږ سره په دې ګرده باندې شاته درد دی او هغه مونږ سره یو کریم لکه یو دغه غونډه کې سلیکه غونډه کې چې کوم مونږ ته راځي شارپ کریم چې ته مونږ ډیر سلیکه لکه تیز غونډه کې سلیکه چې مونږ ته راځي نو هغه څه کوي هغه د بیک سایډ زمونږ د ابډومین شاته چې کوم بیک سایډ دی هلته مونږ ته محسوسېږي. Pain often comes in waves lasting up to 2 hours up to چې دا مونږ سره اکثر داس وی چې ګینټه په ګینټه یا 2 غنټې موږ سره سوي دا کډنی سټون چې کوم دی دا موږ سره د یوریترل سټون موږ سره تنختی ویندا ری په وجه موږ سره پین راځي چې هغه ته موږ رینل کولیکس ورته وایو رینل کولیکس ورته وایو. کولیک موږ سره سیویر پین ته ویل شي څه severe pain in the abdomen caused by موږ سره obstruction د وجه موږ سره سوي severe pain وی هغه ته موږ renal colic وایو. The affected kidney could then develop hydronephrosis چې الته موږ سره جوړ شي hydronephrosis should a part of the kidney become swollen الته موږ سره چلو شي کډنی چې کوم دی هغه راو پړسي swollen شي due to the blocked flow of urine دا څه د وجې راپړسي چې الته د بلاکیجز اف یورین راغلی ولې راغلی چې الته کډنی سټون نښتي مونږ ویلو کنه ته دې ډایمیټر څومره دی 3 نه واخلي د 4 mm پورې ته دې ډایمیټر دی نو اکثر که تاسو اورېدلی وي نو مونږ سره کډنی سټون چې کوم دی 8 mm وي 20 mm وي 25 mm وي ٹھیک شو نو دا غټ سایز وي ته دې د ډایمیټر نه نو هغه الته یوریټر کې اونخلي چې کله یوریټر کې اونخلي نو مونږ وی چې د کډنی نه خو یورین راځي کنه چې کله کډنی نه یورین راځي نو هغه الته نه پاس کیږي هغه بلیډر ته نزي نو دا هغه د وجې دا کډنی اوپړسیږي سوالن شي. اوس درې مین سایت دي چې الته موږ سره څه کیږي دا کډنی سټون انخلي چې کله د یوریټر ته راشي where the ureter meet the renal pelvis چې کوم ځای کې دا renal pelvis چې کوم ځای کې دا ureter start کیږي هغه ځای کې where the iliac blood vessels cross the ureter چې کوم ځای کې موږ سره iliac blood vessels چې کوم دی الته کې نو الته کې دی انخلي and where the ureter enter the urinary bladder نو دا درې ځایونه دي چې کله بلیډر ته یورین پاس کیږي نو هغه ځای کې نخلي نو دا هغې د وجې موږ سره یورین نه پاس کیږي څه ته بلیډر ته او زمونږ بلیډر بیا خالی وي او کډنی زمونږ څه چلو شي رو پړسیږي د هغې د وجې نو دا موږ سره کلینیکل سیګنیفیکنس و د څه د رینل سټون. obstruction and enlargement بل موږ سره څه شي obstruction and enlargement. blockages or obstruction of ureter can occur موږ سره دې کې لږ بګاړ راشي یا لږ راشي زخم یا لږ راشي نو هغې د وجې موږ سره obstruction راشي blockages راشي. as a result of ureteric stone mass is associated with the cancer and other lesions such as the tuberculosis نو پر tuberculosis کې موږ سره دای کې سوي سیکس پروډوس کیږي نو د هغې د وجې لیژن د وجې یا د کینسر د وجې هم دغه
obstruction او enlargement غټيږي هغه ته موږ enlargement وایو. If the causes cannot be removed, a nephrostomy may be required. چې هغه ټیم کې nephrostomy هغه به پکار وي. ٹھیک شو؟ nephrostomy څه ته ویل شي؟ nephrostomy nephrostomy موږ سره هغه بیماری ده as a artificial موږ سره nephrostomy as a artificial opening دی چې هغه موږ سره کډنی ته and skin will allow to urine divergent directly from upper part of the urinary system چې دا هغه کې موږ سره لګاو catheter یا پیپ لګاو چې دا هغه باندې یورین دا هغه نه پاس کیږي. ٹھیک شو؟ nephrostomy موږ سره څه دی؟ nephrostomy موږ سره یو ټیوب یا کیتیټر موږ ولګاو چې د هغې په مدد سره زموږ د کډنی نه ډایرکټ څه کیږي د یورین پاس کیږي. هغه بلیډر ته خو نشي تللی که نه نو هغه د کډنی نه ډایرکټ پاس کیږي آوټ سایډ اف د باډي. چې هغه موږ سره انسرټ اف ا ټیوب چې هغه موږ څه کوو موږ یو ټیوب لګو ورته کنیکټ ټو د رینل پیلوس چې هغه موږ رینل پیلوس ته لګو د کډنی چې کوم پیلوس ته هغې ته ډایرکټ لګو وی ډایرکټلی ډرین یورین انټو د سټوما بیگ چې هغه سټوما بیگ ته چې کوم موږ یورین بیگ ورته وایو هغې ته ډایرکټ راځي. ٹھیک شو؟ نو دا موږ سره ابسټرکشن اینڈ انلارجمنت او بیا دا هغې ټریټمنټ نو ټریټمنټ نیپروسټومي په وجه باندې موږ ته هغه موږ ټریټ کولی شو. یورین موږ بهر وباسو ډایرکټلی زموږ د باډي نه. urinary bladder last part چې کوم دی second last part urinary bladder دی. urinary bladder are simply bladder هم موږ ته وایو as a hollow muscular organ دی. دا موږ سره یو hollow څه ته ویل شي خالی دی دننه hollow organs دی and human and other vertebrates that collect and store urine from the kidney چې هغه سٹور کوي د سنه کډنی یورین سٹور کوي د کډنی نه چې کوم راځي. Before disposal by the urination disposal by urination چې هغه زموږ د باډي نه بهر وځي د هغې نه مخکې موږ سره څه کېږي هغه هلته سټور کېږي. And the human the bladder is a hollow muscular and distensible or elastic organ دی. دا موږ سره elastic دی چې کله یورین سیوا شي نو هلته کې سټور کېږي. ټیک شو؟ نو هغه کولاو شي and that sit on the pelvis floor چې هغه موږ سره په pelvis floor باندې موږ سره پروت دی چې هغې ته موږ pelvis floor وایو. Urine enter the bladder via the ureters and exit via the urethra. موږ سره د ureters په ذریعه موږ سره څه کېږي د bladder ته یورین راځي او د urethra په ذریعه زموږ د باډي نه د bladder نه بهر وځي. د دې فنکشن څه شی دی موږ سره د bladder function موږ سره داسې دی چې موږ سره د typical human bladder will hold between the 300 نه واخلي د 400 ml پر موږ سره څه کېږي په دې کې یورین سټور کوي دی. د څونه د 300 نه واخلي د 500 ml پورې موږ سره په دې کې یورین سټور کېږي. before the organ to empty occur but can hold considerably more چې کله کوم ځای کې د بهر یورین بهر نه باسي نو دا هغه ټایم کې د بهر هم زیات هم سټور کولی شي د 500 نه. ٹھیک شو؟ د 500 نه زیات هم سټور کولی شي. نو دا د بلیډر څه فنکشن دی د یورین سټوریجز فنکشن دی. د یورینری بلیډر موږ سره کلینیکل امپورټنټ څه دی؟ انفلیمیشن اینڈ انفیکشن. Inflammation or infection د څه د وجې راځي؟ bacteria as the presence of bacteria in the urine چې کله موږ روټینلی موږ څه کوو موږ یورین ګورو په لیبارټرۍ کې نو په هغه ټایم کې په یورین کې موږ سره څه راځي bacteria راځي which can indicate a urinary tract infection such as cystitis چې هغې ته موږ cystitis وایو یا bacterial infection وایو او هغې ته موږ interstitial cystitis هم وایو. هغې ته موږ څه وایو interstitial cystitis. disorder of are related to the bladder includes موږ سره په دې کې نو هم disorder دی چې پای کې کم کم دی bacterial
एक्स्ट्रोपी चाहे तमंगा बैक्टीरियल एक्स्ट्रोपी हम वायो बैक्टीरियल एक्स्ट्रोपी यो बीमारी दा ठीक शो डिसऑर्डर दे इदाम सरसकी इदाम सर को ब्लैडर के ब्लैडर सॉरी ब्लैडर bladder extrophy ठीक शो bladder extrophy मुंग सरसे शेदे आगा congenital abnormality दा चेपागी की जमुस के over the lower abdominal wall चिकम दे आगा मुसर does not form properly आगा मुसर जोड़ निशी no bladder is often and exposed on the outside of the abdomen चागा मुसर बाहर रोती हुई दा bladder गटशी चागा मुसर बाहर तरफ ता रोती हुई दा bladder bladder sphincter dyssynergia ठीक शो are a condition in which the sufferer cannot coordinate relaxation of the urethra sphincter with the contraction of the bladder muscle. तो दाग बीमारी है चिपाई के मुंगसरा relaxation निकी the urethral sphincter चे आगा मुंगसरा contraction of the bladder muscle चे आगा मुंगसरा सिकी the urethral sphincter muscle से कम आगा contraction निकी relaxation cannot be coordinate relaxation of the urethral sphincter with the contraction ची सुमा contract की या तुम relax की ना fiction udaha problem de chari tamunga bladder sphincter dyssynergia vartavayu bal demuk sara pharuresis vartamanga vayu pharuresis munga satavilishu pharuresis mun sara aga a type of phobia in which one are able to urinate in the presence of other in public toilet अक्सर कथा सूचित दलिदली वी द पब्लिक या पबल जाय त सोकलर शी यूरिन द डिप्रेशन या द यर द वजे सो यूरिन निशी कोले अगे तमंग सवायु पाय यूरेसिस वर तमंग ay tamaga sawayu payo यूरेसिस लका पब्लिक टॉयलेट ची कम दे नो अल्त बिया यूरिन सड़े निशी कोले नो अगे तमंगा पायो यूरेसिस वरता वायु बल nemung sara pygonitis वर तमंगा वायु pygonitis mung sara se shere pygonitis mung sara mung sara zamung the bladder na the bladder na mung sara urethra tamung sara ji urine na आगा चिकन जे के दे पास की द ब्लैडर ना यूरेथ्रा था आगा जे रो पड़सेगी इंफ्लेमेशन पाई की आई किस नुकसान राशि आगे तमंग सवायु ट्राइगोनाइटिस आई तमंग सवायु ट्राइगोनाइटिस होता मुंगा वेलिश्वरी था बल दमु सरा यूरिनरी रिटेंशन urinary retention munga satawayu retention mung sara control of some things ya continuous hold a substance chimung sara aga retain satale nishumunga बराबर munga वाडबल निशु सातले आगे तमुंगा urinary retention वायु hold मुंग दागी holding निशु को कोले एक शो आगे तमुंगा urinary retention वायु मुंगा वाडबल निशु इसारोले आगे तमुंगा urinary retention वायु Well, Musara last part chicum the urinary system de agit ki musara urethra. Urethra musara shere urethra is a tube that connect the urinary bladder to the urinary meatus. Chaga musara se urinary bladder musara connect urinary meatus ta for the removal of urine. Da musara your pipe ta your tube de chaga musara urinary meatus aubal musara urinary bladder ta yobal sara attach kai. چې د هغې په مدد سره زموږ د باډي نه چلو شي یورین بهر وځي ٹھیک شو نو په هیومن فیمیلز کې ان ادر primates کې د urethra connected to the urinary meatus above the vagina چې هغه موږ سره vagina سره پاسه ان خطي وي دا پایپ راغلی وي د هغې په ذریعہ موږ سره څه کېږي دا یورین پاس کېږي د باډي نه موږ سره
په یورینوجینیټل ساینوسس ورته موږ وایو چې هغه کې موږ سره څه کېږي دا فیمیلز نه موږ سره یورین پاس کېږي په فیمیل یوز د یوریترا اونلی فار یورینیشن په فیمیل کې موږ سره سوي د یورینیشن لپاره صرف موږ سره یوریترا استعمالېږي بٹ میل یوز د یوریترا فار بوث یورینیشن اینڈ ایجیکولیشن موږ سره د ایجیکولیشن د سپرم ایجیکولیشن لپاره هم موږ سره یو یوریترا ده او بل موږ سره د یورین لپاره هم یوریترا سنگل ټیوب استعمالېږي دا د په میل کې د external urethral sphincter as a straight muscle چې هغه موږ سره straight muscles دي that allow voluntarily control over urination چې هغه موږ سره voluntarily لکه موږ سره voluntary زموږ په اختیار کې چې کوم کنټرول نو هغه موږ سره هغه مسل straighted muscles چې کوم دي هغه موږ راکړي ٹھیک شو دا یوریترل سپلینچر چې کوم ځای کې کولاویږي نو په هغه ځای کې موږ سره دا straighted muscles دي دا موږ کنټرول کولی شو ٹھیک شو یورین موږ کنټرول کولی شو هولډ ساتلی شو چې زموږ په کنټرول کې وي بل د موږ سره میکټوریشنز ورته موږ وایو یا یورینیشنز ورته موږ وایو میکټوریشنز موږ also known as urination چې هغه پروسس چې پای کې موږ څه کوي the process of expelling urine from the bladder چې زموږ د bladder نه urine بهر وځي هغه ته موږ میکټوریشن وایو this act is also known as widening of the bladder چې هغه ته موږ widening of bladder هم وایو ٹھیک شو نو موږ میکټوریشن به ان شاء الله سبا ډیسکس کو لاست ټاپک د تاسو ته چپټر अब ان شاء الله دا سبا ډیسکس کو بیا ترې چې کوم موږ سره یورینیشنز کې چې کوم پرابلمز راځي هغه ډیزیز امبرامنیلیټی ډیسارډرز چې کوم دي هغه به ان شاء الله سبا بیا ډیسکس کو ٹھیک شو نن موږ اساس وی یورینری موږ سره یوریټرز موږ وی ٹھیک شو یوریټرز موږ وی د کډنی ډیزیزز وی یوریټرز موږ وی بیا یوریټرز کې موږ وی چې موږ سره دا یو ټیوبز دي چې دا muscles fibers نه جوړ دي لا smooth muscles نه جوړ دي دا موږ سره 25 نه مخکې 30 سنټي میټر پورې لانګ وي او موږ سره 3 to 4 mm موږ سره ترې ډایمیټر دي ترې فنکشن موږ سره څه شي د کډنی نه یورین پاس کوي څه تا بلیډرز تا دا ترې فنکشنز دي بیا کلینیکل ابنارمالیټیز موږ سره یورینری یوریترل سټون نازي چې د کډنی نه سټون پاشي یوریترا تراشي هغه موږ سره چلو کی دا یورین بلاک کی چې کله یورین بلاک کی نو موږ سره پای کې د کډنی سویلینګز راځي بیا ترې موږ نیپروسټومي کو چې هغه د وجه موږ سره یورین پاس کوم سره د کډنی نه ډایرکټ موږ سره کډنی پیلوس چې کوم نه هغه نه موږ راغله کو پایپ لګو آرټیفیشل آوټساید موږ بهر وباسو ډایرکټ یورین ٹھیک شو بیا ابسټرکشن دی او انلارجمنت دی نو ابسټرکشن موږ سره اون خلیل ته بنشي یا موږ سره آی کې زخم یا انلارجمنت راشي او دا هغه د وجه موږ سره یورین نه پاس کیږي نو نیپروسټومي موږ ته یورین بیگ لګو پایپ وته لګو دا هغه د وجه زموږ د باډي نه بهر وځي یورین او موږ سره یورین کډنی سټون چې کوم دی بیا لیزر تھراپي باندې یا موږ سره اپریشن باندې هغه هم لړکای یورینری بلیډر بیا موږ وی یورینری بلیډر چې کوم دا موږ سره یو هالو مسکولر مسلز دی چې هغه موږ سره کوي مسکولر ارګن دی چې هغه موږ سره یورین سٹور کوي او دا الاسټیک هم دی ځکه چې پدې کې چې کله یورین سیوا وي دا کولاو شي چې کله کم وي دا الګ سپورټ شي ټیک شو نو دا موږ سره الاسټیک دی چې خپل زیم پری دی او راغونډيږي هم نو دې ته موږ الاسټیک وایو نو پدې کې موږ سره کې یورین سٹور کیږي او جنرally دا 300 نواخلی د 800 ml پورې موږ څه پدې کې یورین پراته وي بیا موږ ته کلینیکل سیګنیفیکینس وي چې پدې کې انفلیمیشن او انفیکشن راځي چې پای کې موږ سره بیکټیریا دا چې کله په یورین کې بیکټیریا راځي نو موږ ته دې نه پته لګي چې موږ سره څه یورینری بلیډر انفیکشن شوی دی په بلیډر کې موږ سره چې په مثانه کې زخم دی په مثانه کې دغه بلیډر د شدای کې موږ سره زخم راځي ٹھیک شو بیکټیریا پکې شوی وي بل موږ سره بلیډر ایکسټروپی دی بل موږ سره بلیډر سپلینچر ډسانرجیا دی پایروسس د موږ سره ټرایګونایټس دی یورینری ریټنشنز موږ وي دا ستویلی شو هغه موږ ډیسکس کړل بیا لاست کې موږ یوریترا ډیسکس کوو چې یوریترا په پایپ ته موږ سره په دې په ذریعه زموږ د باډي نه سکیږي د بلیډر نه بهر بارو باسي دا موږ سره څه شي یورین چې دا موږ سره ټیوبز چې د په مدد سره زموږ د باډي نه بهر وځي
چې موږ وایو چې بیا په فیمیل کې په میل کې په دې کې څه فرق دی نو میل چې کوم دی په فیمیل کې دا موږ سره صرف یورین پاس کوي یوریترا او بل موږ سره په میلز کې په دې کې ایجوکولیشن هم کېږي او یورینیشن هم کېږي په یوریترا باندې نو ترې ډوال فنکشنز دی په میل کې او سنگل فنکشن دی موږ سره په فیمیلز کې نو ان شاء الله سبا به ډسکس کوو میکټوریشن یا یورینیشن دا پروسس به ان شاء الله سبا ډسکس کوو چې ترې فنکشن څه شي او دا څه رول ادا کوي